أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. سورة النور سلورم نمبر آیات ہے. اور یہ سلورم نمبر آیات کی دریم نمبر حکم ذکر کی گئی. اور اگر دریم حکم چکم دینو په پاک دامنو خلقو زنانو باندې د زناکارۍ عیب لګولو سزا ده. څنګه زنا په خپل باندې یو لوی جرم دی، د هغې شرعي سزا سخته ده. دغه شان د شرعي دغه سزا د ثابتولو دپاره شرایط هم سخت دي. او څوک چې قصدن داسې کوي په چا باندې عیب لګوي او بیا څلور ګواهان پیش کولی نه شي، دغه کس هم په خپله باندې مجرم د درنه سزا به تېروي. الله تعالی وایي والذین او هغه کسان یرمون المحصنات چې هغوی عیب لګوي په پاک دامنو ښځو باندې. محصنات د دې دوه معنی مشهورې معنی دي. محسن چې کله قرآن کې استعمال شي په معنا د شادي شده سره هم راځي، په معنا د پاک دامنۍ سره هم راځي. دې ذکر کې په معنا د پاک دامنۍ سره دی چې هغه کسان چې په پاک دامنو ښځو باندې چې هغوی نه مخکې د زنا هېڅ ګنجایش پکې نه و، پاکې زنانه وي، دینداره زنانه وي، او په دې باندې چا عیب ولګو د زناکارۍ او اوس ګواهان نشي پیش کولی. ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، ثم لم یأتوا بیا نشي راوستلی بأربعة شهداء څلور ګواهان. نور معاملاتو کې ګواهان دوی، زنا په باب کې څلور دي. دې وجه نه سزا سخته راځي نه چې چل ول باندې بې ګناه کس سزا میلاو نه شي. نو چې کله په پاک دامنو خلکو الزام ولګوه اوس څلور ګواهان پیدا کولی نه شي، او دغه څلور کسان به دې کې شرط دا دی نارینه به زنانه پکې نه چلېږي. په باب د زنا کې د زنانو ګواه قبول نه ده، ځکه په زنانو کې د تهمت او عیب لګولو دا بیماری لګه سیوا ده. نو شریعت دې د احمد بیخي نه دی ورکړی په دې لاره کې چې دوی ګواه به معتبره نه وي. نارینه به پکار وي، دغه نارینه به کم از کم څلور وي، عادلان وي. عادلان مطلب دا چې دوی په خپله باندې د شریعت پابند ژوند به تېروي، بېلمازي، فسق او فجور، دروغ، د مخکې نه د دروغو الزامات دا وی ثابت نه وي. شریعت دا هم لیکلي ده چې بې باکه به نه وي، په زور خبرې، په زور بکواسات، په روانه باندې خوراک، د لارې په غاړه باندې خوراکونه کول، دا بې باکه سړي علامه وي. دا شیزونه به نه کوي. که دا پکې ثابت شي نو بیا به هم پته لګي د ګواه مستحق نه دی، دا به رد کېږي. شریعت به رد کوي چې داسې هم بې باکه سړی دی، بس څه را پرېښله، څه یې وویل. نو ګواهان به څلور عادلان وي. نو څلور ګواهان دې رانوست، پیدا نه شو. فاجلدوهم نو ووښئ دوی لره 80 جلدة، اتیا کوړی. دغه چا چې الزام لګولی دغه الزام والا کس اتیا کوړی ووښئ. یو سزا به دا شي چې اتیا کوړی به وال وخوري. دویم ولا تقبلوا او تاسو به نه قبلوئ لهم د هغوی دپاره شهادتا ګواهي ابدا د همیشه دپاره. اوس بس هېڅ شي کې هم ګواه نه اخلئ، ګواهي قبول نه ده. تر دې حده به د نکاح په باب کې هم کېنولی نه چې ګواه چې نکاح تړو، په هغې کې هم دا ګواه کېدی نه شي. څوک چې دې ته حد قذف وایي، حد قذف کې چې څوک هم ووهلی شو اتیا کوړی او دا دروغو الزامات به ثابت شو، دا سړی په هېڅ شي ګواه نه وي، نه ځمکې معاملات، نه اخیستل او خرڅول، نه نکاح، هېڅ شي کې به بس ګواه کولی نه شي. لکه څنګه چې حیوانات ګواهي نه شي کولی، داسې به دا هم د ګواهي د باب نه بهر شي. واولئک دا کسان به هم الفاسقون، واولئک دا کسان هم الفاسقون، دوی نافرمانه دي. په دنیا کې سزاګانې دا شولې چې اتیا کوړی به ووښي، یوه ګواهي به په هېڅ خبره کې نه قبلې، دوه خبرې شوې، دا یې دنیاوي سزا شوه. خو په آخرت په اعتبار سره چونکې د الله تعالی حق یې هم ضایع کړلی، ځکه دروغ یې ویلې دي، نو آخرت سزا یې دا ده چې واولئک هم الفاسقون، دا کسان نافرمانه دي، فاسقان دي. فاسقان چېرته ځي؟ جهنم ته ځي. نو دا به جهنمي هم وي. دا د هغه کسانو احوال شو چې کوم کسان د دروغ الزام ولګوي. اوس دا آیات لفظي معنا شو، دغه ظاهري مطلب شو. په دې کې ځینې اړخونه داسې دي چې قرآن صراحتا نه دي ذکر کړي، لیکن معاشره کې بیا پیښېږي. د هغې به څه حکم وي؟ لکه دې ذکر کې وایي چې هغه سړی چې په پاک دامنو ښځو باندې الزام ولګوي او بیا ګواهان نشي راوستی، نو څلور ګواهان راوستی نشي،
اتیا کوړی وخی. اوس خبره بل شان ته شوله او یو خزه ولګېدل او پاک دامن سړی باندې الزام ولګاو. نو هغه ځکه خو دې ځکه نشته دلته کې خدای سړی ولګېد پاک دامن خزه باندې الزام ولګاو. خو دې دا بل اړخ راواله معاشره کې د سراله چې یو خزه ولګېد یو پاک سړی باندې الزام ولګاو. بل اړخ قرآن کې صراحتا موجود نه دی، موجود خو نه دی، لیکن اصل علت خو موجود دی، سبب خو موجود دی چې زنا په باب کې بچا باندې تهمت لګول، گواهان نه پیش کول. کدا سړی د خزه د مجرم خو ثابت چې جرم وکړل کنه، نو که قرآن نه ذکر کړي هم د دې سړی د حکم نه معلومیږي دا چې خزه ته سزا ملایويږي ته کوړي بدی ته ورکی. دا په اعتبار د قیاس سره معلومه شو و سړی باندې قیاس ک. دوی مدا د چې د ذکر سړی ذکر راغلی دی ځکه ورسته چې کوم واقعیا روانه د تهمت مبارک چې په عائشہ رضی الله تعالی عنها باندې کوم تهمت لګیدل او هغه کې ټول کردار سړو ادا کړو. نو د شان نزول په اندازې سره هم د ذکر د سړو دی، لیکن احکام د خصوص په کې هم دقه دي. او درېمه خبره دا ده چې د قرآن عام انداز هم د قصیده چې کوم ځکه حکم ذکر کوي نو الفاظ د مذکر استعمالېږي او مؤنثات زنانه په کې تخپله داخلي کې باغې کې زنانه تابع د زنارینه وي هغه په تخپله داخل شو. نو څومره امرونه چې راځي امر الته کې به ارزه کې چې کوم امر یو کوم حکمي اکثری په نوم د مذکر باندې مذکر په لفظ باندې استعمالېږي، لیکن داګه د معنا نه راځي چې د احکام د خصوص د پاره نه سړو د پاره دي. یو د قرآن انداز د مذکر لفظ استعمالي در معاشري خلق دي، در یادولو خلق دي، زنانه د پردي خلق دي، هغه دغه نمونه اخستل به د ول خنخ کاریږي. نو په دې وجه قرآن هغه ذکر کوي د صفات کېږي. او د شان نزول په اعتبار سره هم چې دلته کې الزام لګول کې نارینه او زنانه الزام لګول او زنانه پاک دامن او عائشه رضی الله عنها نو په هغه اعتبار سره هم الفاظ د مذکر استعمال شوی دي، خو دې کې مؤنث داخل. دا یو خبره شو. دا هدایت ذکر کړی دي، تفسیر مظهری نقل کړی دي. احکام القرآن کې ابوبکر الجساس امام ابن العربی نقل کړی دي دغه مسائل. دیو مسله په دې کې دا ده چې د آیات د ظاهر نه معلومه شو چې جر زنا تهمت ولګاو، سلور گواهان پیش نکړل، اتیا کوړی وخی گواهی مقبلوي، نو او باخرت کې به هم دا ګناګار دي توبه ونکړه جهنم ته بامزي بده معنی نه خلاصي کې جهنم ته بامزي کې توبه ونکړه. اوس بل معاملې رااله اگر زنا باب نه بل مسله ده، سړي دروغ الزام ولګاو بچا باندې د غلا الزام ولګاو چې غلا قل یا بل الزام ولګاو دروغ الزام او الزامات خو ډېر شي کې دي نورم کې دي بل الزام راغی. نو په هغه الزام کې او د الزام به ثابت چې دروغ ویل الزام یې لګولې دي او شرعي عدالت ته پیش چې د الزام لګولې او ثابت نشه دروغ ویل. اوس شریعت به سره سکه اجازه کوړې ورکولې شي کنه شي ورکولې، نو دغه لاتیا کوړې نشي ورکولې ولی نشي ورکولې ځکه چې دغه ځکه نه کې دلته کې د اربع د شهدا زبر لفظ راغلي دي څلور گواهانو ذکر او څلور گواهان صرف په زنا په باب کې معتبر دي، په نور بابونو کې څلور گواهان د ضرورت نه دوه گواهان د ضرورت دي. اگر دغه څلور لفظ راغلي دي نو معلومیږي دا چې اتیا کوړې صرف د زنا په باب کې دي چې د زنا ته مچا لګولې اتیا کوړې به وਹੀ ثابت نه کو. اب نور موضوعاتو کې نور بابونو کې کوم الزام چې لګولې اتیا کوړې نشي والے، خو اتیا کوړې خو نشي والے، خو بچ دي نو بچ نه دي. چې کله به ثابت شو شرعي عدالت کې به قاضي چې کوم دی د سزا ورکړي، خو کومه سزا اتیا کوړو ته به نه رسېږي. اتیا کوړې حد شریعت مقرر کړل اندله به تعزیر ورکړي. تعزیر به کله مالی تعزیر چې دا د خلکو خپل عادتونه ځنې خلک دي چې د وهلو ټکولو نه ډېر یریږي، څو د جیل نه یریږي، څو د مالی جرمانو نه یریږي. نو قاضي په اندازه ولګي د خلک د کم شي نه ډېر یریږي نو قشا سزا ولا ورکړي. که د خلک د مالی تعاون د مالی جرمانو نه یریږي د مالی جرمانه به واخلي. که د خلک د جیل نه یریږي نو په یو مناسب انداز به د جیل واوره چې د جیل ته لاړ شه دروغ دی ویل ځان د لګولې دي ثابتولې وس نه شي، یو مناسب سزا به د قاضي وټاکي. او کله سزا کول چې کوم دي کاغه مناسب ګڼل هم بوله باور کی قاضي به مناسب ګڼل، خدا ټول خبرې بدسته چې شرعي حد ته نه رسیدغه نه بکامي او دغه تعزیرات وي. نو دا به خبره شو او دا د آیات کې صراحتا نشته، لیکن دا د اندازې نه پته لګي چې د الفاظ او د اشارات نه معلومیږي. دا مسله هم هدايه ذکر کړی ده او دا مسله چې کوم د تفسیر مظهری راخستلې ده. الله تعالی الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. الا الذين بغیر د هغه کسانو نه تابو چې توبه وباسي من بعد ذلك ورسره دي الزام ولګو په خیمانه د چې ګناه میکړي نو بس توبه وستله
ګوره الزام لګول هم د الله تعالی حق وهل دي چې الله وي الزام ما لګوه تا لګولې دی د الله نافرماني دي کله نو ته د الله تعالی هم سزاوار شولې الله تعالی به تعالی سزا درکوي او هم دا سړی چې کوم دی نو در د مخلوق ذمہ وار دی بچا چې الزام لګول د عزت خراب کړل هغه چې دې قصې نه خبر شي بڑا باندې بس تیریږي سړی چې کله بدعمل د خبرې په اثر نه کوي چې کله نیک سړی د خبرې په سخت بدې لګي هغه یو زبردست درد رسیږي نو اوس هغه بڑا باندې هم بس تیریږي معاشره کې به اعتماد خراب شوی دغه الزام په وجه باندې نو بده وجه باندې وا اصله خپل عمل صحیح کی عمل صحیح کول دا چې ور بچ د کس نه معافي وغوړي به تا مې الزام لګول او ثابت مینه ما معاف څنګه ته ما معاف کول غوړي په ما باندې دوباره الزام لګي که یاره ما نه پیسې اخلي ته چې بس شي راضي کېږي بس هغه د سره زمانه ما معاف هغه خپل خلک څنګه دې معاف کوي معاف پدې کی نو عمل اصله کې دا چې باکس باندې بزان معاف کی آینده کې بکلک عزم کې چې بس بیا به دا کار نه دې کس ته کار ته باندې نږدې کېږي نو بیا فإن الله غفور رحیم یقین الله تعالی بخون کې او رحم کوون کې دی ان توبه دروازې کولاو دي توبه وی صلی الله تعالی معاف کوي دا څوک ما په هغه چې الزام لګولې د الزام نه بعد بخیمانه دی او توبه وستله نو اوس دې آیات نه دومره معلومه شوله چې الزام نه بعد توبه الله تعالی قبلې والله معاف کوي خو چې کس نه غوړي معافي وغواړي دا پکې شرط لیکن د دې نور اړخونه راوخته مخکې چې کوم دی نو دا ذکر شو چې کله چا الزام ولګاو او دا الزام لګاون کې څلور ګواهان پیش نکړل نو اتیا کوړی وخی اوس بیا اتیا کوړی وو کنه به خدا خبره جوړه پاتې شوله دویمه دا چې تاسو به چرتم گواہی نه قبلوي چرته بجوان کې توبې نه بعد گواہی قبلولې شو کنه شو قبلولې الله خو معافي خدا خبرو سره بسک دا خبرو سره تعلق شته دی الا الذين تابوا دا سره تعلق شته کنه شته پدې کې چې کوم دی نو د امام ابو حنیفه رحمه الله رائے دا چې دا الا الذين تابوا من بعد ذلك دا کوم څنګه تعلق لري دا د آیات د اخیره جملې سره تعلق دی چې اولئک هم الفاسقون دا کسان نافرمان دي جهنميان دي نو اوس جهنميان په هغه صورت کې نه دي چې توبه وباسي خپل عمل صحیح کړي پاتې شو مخکینی خبره چې اتیا کوړي گواہی نه قبلېدل هغه سره نو هغه سره هیڅ تعلق نشته څنګه تعلق نشته دی به ټیک بیا موهله کېږي که توبه وباسي هم اتیا کوړي به وي او گواہی به نه قبلېږي ولی باندې قبلېږي دی کې وجه دا چې اصل کې د دې وهل اتیا کوړي او دغه شان گواہی نه قبلول دا شرعي حد دی او شرعي حد چې بچا باندې ثابت شو نو به توبو سره هغه نه معاف کېږي لکه سړی باندې زنا ثابت شو دی به زه توبې وباسم زه په خیمان یم نو ته به څه به چې دغه سزا نه مزګار شو سزا نه خلاص شو نه توبې وباسه خو سزا به ته میلاویږي خامخا به ته میلاویږي سړی غلا کړې ده غلا به ثبوت شوله اوس دغه چې کوم غلا کړې ده شریعت هغې اندازه ولګوله د هغې قیمت د 10 درهمونه باره دی کم نه دی کمه کې لاس نه کټ کېږي اوس 10 درهمونه قیمت باره دی نو شریعت وایي چې یو لاس دې کټ کړه د سړی به ما توبه وکړه لازم او ما معاف کړي ځکه چې زه په خیمان یم توبه مې ایستله نو بلې توبې سره هغه سزا نه معاف کېږي بیا به هم لاس کټ کېږي نو پته ولګېده چې شرعي حدودات په توبې سره نه معاف کېږي البته آخرت په اعتبار سره دا معاف کېدی شي ګناه به معاف شي الله به وبخي لیکن کوم شرعي حد چې الله تعالی دې لپاره مقرر کړلی ده جرم ثابتېدو نه بعد هغه سزا به ته ضرور میلاویږي نو په دې وجه اتیا کوړې به ووهلی شي ګواهي به نه قبلېږي مستقل داسې به وي دا رائے د امام ابو حنیفه رحمه الله ده په دې کې د امام شافعي رحمه الله اختلاف شته هغه وایي چې دا الا الذين تابوا لدي مخي ولا تقبل لهم شهاده ابدا دې سره هم تعلق دی او دغه مخکینی کوم آیات سره وایي د تعلق شته نو په دې صورت کې بده شي چې اتیا کوړی وخی خو په هغه صورت کې مو وخی او په هغه صورت کې ولا توبه قبول کړي چې کله توبه وستله نو دا خیال دا چې ګنې په دې سره سزا یې ختم شوه سزا دنیوي سزا یې ختم شوه هغه به نه ملاويږي لیکن په دې ځکه کې تاسو ته مخکې اندازې یو خدا دا چې بدوانو مجتهدینو په اجتهاد کې فرق سمره دی و دې خبره تراسو نو دوانو په علمیت کې فرق سمره دی د امام ابو حنیفه رحمه الله علمیت دا په اتفاق د ټولو علماو باندې په مجتهدینو کې د علمیت اجتهادي علم ډیر زیات دی په نسبت د نور امامانو باندې ډیر زیات دی او در د مجتهدینو خپل اقرارونه هم بده منشته د امام شافعي رحمه الله اقرار هم بده منشته دی او د څومره مجتهدین چې تر شوی د ټول د منی چې په اجتهاد کې لویه مرتبه د امام ابو حنیفه ده تاریخونو دام لیکلي د چې کله به امام شافعي رحمه الله د امام ابو حنیفه قبر زیارت ته
الته به چې کله 2 رکعاته منځ کوو نو هغه کې به راپورېدین هم نه کوله اگر چې په خپل قایل خو دوی په دې خبر کې د سي هستی پرتا ده چې دا غینه مال حیا راځي نشم کوله راپورېدین د په خوا کې نشم کوله دې نه دا معلومه کې چې مجتهدین د یو بل سمره احترام کوي او هغه سره د خپل د علم مطابق د دین خدمت کړي د یو بل مخالفت نه دی کړي یو بل سره ډیر زیاته مینه یو بل سره ملاقاتونه کوشش به وکاو عزت به یو بل سره کاو خو د ټول مجتهدین اقرارونه موجود دي د امام بخاری په اهمیت ډیر سی و په خپل زمانه کې چې کوم مسائل جمع کړي دي د 12 لاک نه زیات مسائل اجتهادي مسائل امام بخاری رحمه الله په زمانه کې لیکل شوی دي او دا لوی کارنامه ده دویمه دا چې اجتهادي مسائل کې د امام ابو حنیفه رحمه الله انداز دسیو شدت مجتهدین تقریبا د یو روایت مطابق 36 کسان مجتهدین دي او دویم روایت کې د 40 مجتهدین یو کمیټه جوړه کړې و کله داسې مسله براله چې قرآن او حدیث کې بخکارانه او لکه تاسو ما وړاندې دغه نمونه ویلې نو هغه مسله به راوړله او د مجتهدین ته به وړاندې کړه چې په دې مسلو کې چې قرآن کې څه معلومات څوک لري د قرآن نه که څوک حدیثو کې معلومات لري بس سیرت کې معلومات لري غره وړاندې کړي د مجتهدین بخپله بحث په دې باندې شروع بیا به چې کله کله دلیل پیدا شون په قضیه به حل شو خو کله چې پیدا نشون به د مجتهدین بخپل اجتهاد مطابق په دې باندې بحث کاو په دې کې د تاریخونو دام لیکلي د چې یو مسله باندې د سم شوی د یو مسله براله باقي باس روان شو مسله به نه حل کېده پیچیده به په دې کې به پوره میاشت تیر شو د 40 مجتهدینو په دې باندې بحث کاو لګیا 40 ورځې بعد 30 ورځې بعد مسله حل شو اوس راشه چې کوم مسالې د محفل کې حل شي نو دا مسله اجتهادي هم شي خو دا اجماعي هم شي په دې باندې اجماع وشوله هم مجتهد په دې باندې بحث کړی دی هم په دې باندې اجماع د مجتهدینو اتفاق به راغلی دی 40 کسان د لوی کمیټې ته لوی شي دی نو د امام ابو حنیفه رحمه الله مسائل هم اجتهادي دي خو هم په دې باندې اجماع غاني د مجتهدینو شوی دی نو دا ډیر زیات قوي او مضبوط شوی په نسبت د باقي ائمه باندې هغه ټول قابل احترام دي اجتهاد کله قرباني کله دین لپاره ځان ستړی کړی دی لیکن هغه سره دومره سہولیات او دومره اهتمام موجود نه نو په دې وجه د امام ابو حنیفه رحمه الله اجتهاد مضبوط معلومیږي او د دې وجه دا هم وجه امام ابو حنیفه رحمه الله تقوا علمت په خپل ځای لیکن هغه وسایل لرل مالدار ډیر وسایل لرل هغه د مجتهدین ته خرچي ورکول او د دوی د کم ټیم چې دی په دې کې دنه د دوی ضرورت پوره کول دا د کولې شو خو باقي مجتهدین څه د وسایل نه د امام ابو حنیفه رحمه الله متعلق د سیم مشوره ده چې امام ابو یوسف رحمه الله چې یو لوی مجتهد دی د عراق قاضي پاتې شوی دی قاضي القضات پاتې شوی دی او ډېر لوی علمیت لري په خپل میدان مجتهد دی بیا د امام ابو حنیفه رحمه الله په شاګردانو کې دی نو دې ژوند د یو غریبي کورنۍ سره تعلق لري او پلار یو پاتې شوی او مور دا لګل او یو ځای رنگ زده کول د پاره رنگ سازي زده کی نو چې کله امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی ډېر زرکتیا ورکړي په لار کې مخې لواګه ته پوسی ته وکړي چرته سي ولې بس تاګه شاند کې رنگ زده کوم پرنګ باندې بیا پیسې ګټه مزدوري وکوم نو غریبي کورنۍ سره به تعلق ته بس اثر مې نشته هغه ولته چې دا رنگ کار لزی د کم کس سره کار کې څومره پیدا درکې هغه ته یو مقدار خو د دې مقدار په پیسې په حل لا کوي نو دا ورته ویل چې دغه دوه چوند زمانه اخلا دا کومه درخواست دغه کس ته درکې دا کم دکاندار او کم کاریګر ته درخواست درکې دغه دوه چوند زمانه واخلا او دا رنگ پرې دا راشه زما سره علم شروع کا او دسې علم در باندې کوم چې د دنیا او د آخرت هغه خوند ته ویني چې څنګه پرنګ مسوي نو په دغه طریقه باندې دی بوت ځان سره شاګرد کو د کور ته بل خرچه لګاله او تقریبا په هر کال کې د سیرت کتابونو لیکلي دي تاریخ کتابونو چې تقریبا اویا او اتیا زره پورې غریبانان خاص کر خپل شاګردان خپل مدرسین دا غوي تمام خرچه به امام حنیفه د خپل جیب نه کوله ډېر لوی کمال یې کړی دی نو همدغه وجه د شاګردانو کې لوی خلک راغی او غوټو ځګونو ته ځان ورساوه په دې کې امام محمد چې کوم د بادشاه زوی دی هغه هم شاګرد شو او دغه شان د امام ابو یوسف پکې د عراق قاضي پاتې شو نو همدغه وجه د چې د دنیا اکثری مسلمانان د احناف دي ګڼ مسلمانان چې راواخلي نو په دې کې دا درې سي احناف دي او یو یې څه دي هغه باقي مجتهدین چې کوم دي سره هغه پیروکار دي او سره فرقه باطله کې راځي او په ګڼ امت کې درې سي چې کوم دي د امام ابو حنیفه په تعلیماتو باندې عمل کوي مجتهدین د امام ابو حنیفه د مخالفت کې نه لیکلي او نه سم مخالفت کړي دي بلکې تایید کړي دي البته فرق باطله چې کوم دي خوارج معتزله نور څومره گمراه فرق چې دي هغه به د مخالفتونه موجود دي دغه شان د کوم ځګنو کې انقلابات تر شوي دي او دغه انقلابات احناف په لاس باندې تر شوي دي کا خلافت عثمانیه د کله جنوبي ایشیا کې د انګريزانو خلاف د ازادۍ تحریکونه دي د احناف په لاس ورو باندې نو په دې وجه انګريزانو د سخر تیار کړي د احناف
یې سخت ټارګټ کړي دي د اسلام نه بهر ثابتول غواړي او ډېر غلط نومونه ورته دي لیکن دا خبرې بالکل د دې فتنو د زمانې دي د مخکینو زمانو سره تعلق نشته